صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرب يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، ولما صرها بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المطلوب الحادثي. تاویلی چې دا لما د اعجب المآب ندا زاری ماضی او په حرف داخلي دلو سره مختلفی معناګانې ورکوي. دا تیره شوې ده. خو دې ځای کې د مصنف رحمه الله تعالی امام نصفی تصریح وکړله په ازلیت د کلام باندې چې دا کلام ازلی دی. تصریح کړي که نه را کړي؟ څنګه تصریح کړي ده؟ ما خو نه دا اورېدلې، تاسو اورېدلې ده چې تصریح کړي ده؟ هو متكلم بكلام هو صفة له أزلية. أزلية الذين نور بار تصریح شاه تزیم القرآن کی راغلی دی چې د غرقم چې تول قرآن شریف کی تصریح نشو. نطقنا الجبل ند رفعنا الجبل ند كأنه ذلة تبع كده فاتت چتري ودان تصریح د دین حجیت تصریح دا چې بستا په دې سری ویل وګورو ته دلان وګورو ته نو تصریح لقطوي کنه ازلیتنی وتویلې ده. نو استاد یو تنبیه درکې چې اجي شیب قرآن د دې اطلاق په دوو شیزونو باندې کیږي: کلام نفسی قدیم ازلی. او د دې اطلاق په دې باندې کېږي چې دا دورانه استاد چې په خوږ اواز باندې ورشي چې فبی ای حالته یو کس داسې په کې جمع کړي درې او چې هغه دا ویلي مدهامتان نو فبی ای آلاء ربکما تو به متجمع کړه نو فبی ای آلاء. نو اوس به درته په تلاوت کلام پاک باندې ورشي. دا مطلوب د تلاوت حادث دی که قدیم دی؟ دا خو اوس دا دی کوي، د نن نه 10 کاله وړاندې 20 کاله وړاندې نه اوس یې کوي. نو د قرآن اطلاق په دې مطلوب حادث باندې کېږي. نو بیا به داسې ورو ورو مدل کېږي، تشریح تحقیق د مقام به کېږي. خو سر یې دا دی چې دغه کلام نفسی قدیم ازلی دا غیر مخلوق، او دغه کلام چې اطلاق یې پچاوي چې په دې مطلوب دا د چې ولوستو دا مکتوب په المصاحف چې دا لیکل شوی دی، دا مقروء زمونږ په دې ژبه باندې چې دی دا حادث دی او دا مخلوق دی د باری تعالی. نو قرآن کلام الله دا مخلوق دی که غیر مخلوق دی؟ قرآن چې کله د دې اطلاق شي په کلام نفسی قدیم ازلی باندې دا غیر مخلوق دی، صفت لله غیر مخلوق دی. خلاف ثابت دی معتزله لرا. او دا کلام دا مطلوب دا مقروء دا مکتوب دا کم چې دې فکر راغلی دا حادث مخلوق دی. خلاف ثابت ته چاله را متأخرین حنابلة لرا چې هغه دمنا توغل او کړی دی چې دې ته هم قدیم ویل دون زد او عناد رغستی د مخالفین سره چې دې ته هم ویل د مولا صاحبہ دې ته هم غیر مخلوق او قدیم ویل. حالانکه دا غیر مخلوق نه دی، قدیم نه.
قرآن شریف کی بلدائی سرچشمه شوله چې دا سرچشمه سړي ته معلومه وي نو بیا سړی پې بحث کوي نو یو ته پته رسولو دګې نه راځه نو اوس عنوان مسئلې له ورکړه چې قرآن کلام الله دا مخلوق دی که غیر مخلوق دی نو معتزله دا وایي چې دا مخلوق دی حادث دی الله تعالی ذات سره قایم نه دی په معتزلو کې عبدالجبار دا لوی عالم تیر شوی دی غوایي واما مذهبنا في ذلك فهو ان القرآن كلام الله تعالى دا قرآن كلام الله دی ووحيه دا وحي دا الله دا جانب ندا وهو مخلوق محدث دا حادث او مخلوق دے دا کم دے کلی کلی شرح الاصول الخمسہ 538 زوگو چی کم دے کلی کم معتزلہ ویلی چی دا مخلوق دے او حادث دے و شرح اصول الخمسہ دا قاضی عبدالجبار 528 صفحہ کی ہوئی دا دیو سارا نور مرگی چشتا وَكَذَا قَالَتِ الْكَرَّامِيَّةِ کررامیہ هم دا خبره کړې ده فَلْيُرَاجِعْ تلا شرط جو اکا معلومات دپارا لوامع الانوار البهیہ لوامع الانوار البهیہ رنبیجل او صفحہ 137 دا دی یو مذہب دویم مذہب پدی کہ نمولا صاحبہ د متأخرینو حنابلو دی حنابلو دی د احمد بن حنبل نه دی د احمد بن حنبل مذهب نه دی خدا هغه د مقلدینو مذهب دا دی دویم ها هغه دا وایي چې دا قرآن کلام الله دا مخلوق نه دی موږ د نرزامن اوس پسې وایي حتی دا چې دا اصوات په دی باندې او دا حروف دا قرآنو دا ټول پټول باندې قدیم دی دا مذهب دغه دی کې خطرناک دی سی قدیم اصوات حروف دا څه چې په قرآن باندې سکه دا ټول وایي دغه قدیم ټول قدیمو غیر مخلوق دی دا مذهب د چا دی مولا صاحبہ د امام احمد بن حنبل د مقلدینو غیر محققینو دی او په خپل امام احمد بن حنبل او داغه محققین مقلدین دا د دینور اهل سنت سره مرګری دي ښا چې اشاعره او ماتوریدیه دي درې مذهب د اشاعره او ماتوریدیه دی هغه دا وایي چې کلام نفسي قائم بالله سبحانه وتعالى قدیم کلام نفسی دا باری تعالی قائم دے پا اللہ تعالی پوری او دا قدیم دے غیر مخلوق دے والکلام القائم بالخلق حادث او آغا کلام چاگا پا دی مخلوق پوری حادث دے تو مخلوق پوری قائم دے نو حادث دے کہ دی دورانی سے بو کم تلاوت کو فرمائلو نو دغا کلام اللہ دا د چې ولوستلو دا ترې مولا صاحبہ دا د لوستل دا حادث دي که حدوث ذواتهم و صفاتهم څنګه چې د دا ذات حادث ته د دا تلاوت حادث ته څنګه چې د صفات حادث دي دا قرنګ د تلاوت د قرآن دایم حادث ته وګوره تأنیب الخطیب صفحه نمبر 107 درې مذهبونه یاد قرآن چې د مولوی صاحبہ د اطلاق په څلورو معنو باندې کېږي دا پته راته شته د قرآن اطلاق په څو معنو کېږي په څلورو معنوګانو باندې کېږي معنا نمبر 1 قائم بذات الله عز وجل چې کوم الله پورې قائم دی نو ګوري کا سره حکم قدیم غیر مخلوق نمبر 2 المکتوب
المکتوب چې کوم لیکل شوی دی بین الدفتین دا یو دفه ده او دا بله ده قرآن شریف نه دا دوه وقایي وي که نه وي د دوو وقایو ترمنځ المکتوب بین الدفتین حادث ومخلوق حادث ومخلوق دا الله نبی فرمایلی دی لا تسافروا بالقرآن تاسو قرآن موڑی سفر کی د دشمن ملک تا فإنی لا آمنو ان یناله العدو چتا دشمن ورطبی ادبی ونی کی قرآن شریف با دبی ادبی زینا دبی ادبی زینا بے نوڑی فکر درا لیکن اغمق کی سیلاب راغلی ونی یو چاپ کی قرآن شریف رئیستری سیلاب تا سیلاب کی نور راغلی دا رئیستل شرع کی ممنوع دا رئیستل شرع کی سلی ممنوع تا دا چاہتا جگڑا دا قرآن شریف کی اتر مخدنی ولی دا ممنوع تو سڑے قار و غصہ دے ترگی سے رئیستری دی مرائی رگونے را پرسی دلی دی جبه وچا وچا ځان له پقاله ټول قرآن شریف مخې له راوړل دي خاطر کدا خلک موږ ګناهګار او ځان ګناهګار دا غي ادب وسات یو چانس خوشتا ډیر بهتره کار خوشو دی وخت اکثر څوک چانس خیر نشي چې جلاله خیال بلدي خبر کې چې د الله دی کتاب استاد د تقار شو پلا د تقار شو په عیني موخه کې به داغه ما پیم نه غواړي هغه ته ما پې نه دی رجلینی موټرینی او بیا به ورله راشي بیا ولا څه شي ملا صاحب قرآن نبی پاک فرمایي دا تسافر بالقرآن فإني لا آمن زه په امن کې نه یم زه په دې مطمئن نه یم یناله العدو دشمن به ورته ورسېږي دشمن خو ته سره کولولو د پاره نه ورسېږي بیا د بی د پاره به ورته بیا ورسېږي مسلم شریف کې 1869 نمبر روایت ته کوم کتل دریم نه قرآن اطلاق کېږي په الفاظ لسانیه باندې دورانی استاد ولوستلو دام حادث دی ګوره دویم حادث دریم ها قرآن شریف کې وقرآن الفجر وقرآن الفجر قرآن د کوم ټیم قرآن د کوم ټیم سبا چې کوم چا سر وختي چاپ کړی قرآن شریف نه تاسو کې خپل کومي و دا سر وختي چاپ کړی او قرآن الفجر څه معنا ده قراءت د سبا سبا د مانځ قراءت ملائکه زری ډېر زبردست قراءت ها قرآن الفجر قراءت الفجر دا کوم ته بل څه نه وایي چې دا حادث او مخلوق تفوس شد امام بخاری رحمه الله فقال افعالنا مخلوقا والفاظنا من افعالنا الفاظ چې کوم دې مولوی شفیع کذراله امام بخاری مولا فرمایي زمونږ دا افعال دا مخلوق دي ته الله والله خلقکم تاسو پیدا کړی دي وما تعملون او هغه پیدا کړی چې تاسو کوي نو افعال زمونږ مخلوق د باری تعالی دي والفاظنا من افعالنا یعنی تلفظنا من چې په تلفظ او قراءت کو دا زمونږ فعل دی دا د الله پاک مخلوق دی دا د الله پاک فتح الباری لومبیا جل 490 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه دغه کی نسبت دی قرأنا الله پاک ته مجازي دی فکر دې چاته دا هلوستر جبرئیل امین دی سلورم سورۃ ده الکا چې د قرآن شریف اطلاق کیږي په الفاظ قلبیه باندې الفاظ قلبیه باندې تاسو کې کوم یو د قرآن حافظ دی دا په کې نشته دی ستا په دې ځل کې قرآن شریف پروت دی کنه دی په څه څو دینه کم دی یادای هغه یو ته شروع کې دغه الفاظی قلبیه و ادم حادث ته ځکه چې دا حفظ نمخ کې دا ستارلته نه راتلو تا دې لته دا کوستړې دی په حفظ کولو سره
حفظ کول ستا فعل دی، ستا فعل مخلوق او حادث دی. څو دغه شولې مولا صاحبه یاد دې شولې خبرې یاد دې شولې مولا صاحبه خبرې دا منغه شوله دا مسله شوله ها قائم بذات الله دا قدیم دی غیر مخلوق دی او دا نور درې وانو قرآن د اطلاق په دې نور دریو معنو باندې وشو دا ښایسته تقریر دی یا قرآن مخلوق دی ګران مخلوق دی د قرآن شریف په څلورو ټکو اطلاق کېږي دا اولني ټکي باندې چې اطلاق وکړي دا قدیم غیر مخلوق دی دا 2 3 4 دغه درې معنی څه دي مخلوق دی او حادث دی څوک دی نو وایي نو څه څه روان دا ټول چې مولا صاحبہ نسلورو ټکو باندې د قرآن شریف اطلاق رالی اوس لږ راشه دې خبرې ده چې دې قرآن شریف باندې دا اولنی قول چا کړی چې دا مخلوق دی دا خو د ساده شریعت را روانو دا څوک د دې لار د دې صراط مستقیم نه تندې ته شوی دی نو راځه ټول تاریخ په دې باندې ګواه دی چې اولنی قول چې په خلق القرآن باندې کړی دی دا جغد بن درهم دی د درهم بچی دی او جغد یې نامه ده بے جغد نه بعد دا خبره جهم بن صفوان هغه قبول کړل او بیا د دنه بعد بشر بن غیاث مریسی او توي بشر مریسی بس لنډه بشر مریسی دا خبره قبول کړل ټول نړم به قران پاک ته مخلوق چاره دی جغد بن درهم او بیا په دپسې جهم بن صفوان مرګرتیا وکړل بیا د پسې بشر مریسی مرګرتیا د دوانو وکړه دا درې وانو دا شو دا فکر تاسو کړو ټول علاقه په شور په غوغا غستې ده فکر راځي دا خبره چا ذکر کړی دا شرح السنه د علامه لالکائی لی شخصیت شرح السنه د علامه لالکائی فقيه هم دی او متکلم هم دی کتاب الرد على الجهميه لابن ابي حاتم الرازي هذا تفسير مشترك ابن ابي حاتم الرازي تفسير امام ابن ابي حاتم الذين مباني التفسير ان الذين بلا حوالي په تفسیر کې نو دې دوانو کتابو دا خبره را پورته کړې ده چې اولنې تکلم کې جغد بن درهم د په خلو فضاوه او دیمه یهم بن صفوانو او دریمو بشر بنی بس بشر مریسی او ته وایي نو څه مونږ دا فتنه په ټول نړۍ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې ښکار شو دا څه دی اول راوي استله د امام اعظم په زمانه کې څنګه راځي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر حاضر جواب یو داخله کې چپ کړ دا چې کچ چا سر نشو چتاول امام چې وبچینه بس فلان نو دغه ته پوسو کو فورن به څه کړي سخت انتهایی حاضر جواب زبردست عاقل غیران سمادي مقصود سره ویری په امام شهرالي امام مالک رحمت الله علیه درس سنادین پښتو بیتی کول درس نه نه سره درس په دوران کې ها امام مالک رحمت الله تعالی علیه دي طالبان ته پښتو بیتی کوي امام صاحب رحمت الله علیه ته وکتل سی ویلی وممن حولكم من الاعراب منافقون دا خود باندې وی امام صاحب دغه د مدینه خاص امام سے او ته فورا هغه شاګردانو ته متوجي شو امام مالک طرف ته وکتل ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم امام مالک سے ته ویلی یاله کوي دا خبره کړې ده چې څوک د قسم وکړي چې بشبه نه خرم او کبي او کاړو نو دا حانس نه د امام سے زړو مصالح ریده نوی مسئلی پیدا شوی دی نه وسره پر سړی قسم خوري چې د چت دلان دی بنته مله په دغه راګم لاس کې دی سو کوئی حانس کې سو کوئی امام مالک دی په کوم ځای کې حانس دی دا خو راګم لاس کې دی
دغه ته ویلي د امام سے والسماء بنا د امام مالک ته لحمن طريه نو ته ویلي والسماء بنا و دا په عرب باندې بنا د عرب کې څوک اسمان ته چت نه وای امام سے دغه ټکی ته زمیا مخ چې په عرب باندې بنا ده څوک چې کبانو کې غنو چې ما غوخه خولې ده کبان می خولې می خولې کبان لا غره حاضر جواب یې دا ټول دا کوم لا صاحب بچ ها د دې وجنا ابن امیر الحاج کلی دي چې وقع فيها لاهل سنت بلاء كبير اهل سنت ته په دې کې غټ مصیبتونه راځي فخرج البخاري فارا امام بخاری پر راخینه په دې کې لاړ لري ٹھیک ده کنه او دا ویل چې اللهم اقبضني اليك غير مفتون ولای په دې کې مبتلا نشي څوک په زور باندې دې تراونه بلی چې په جبر باندې را باندې په خلق القرآن باندې قول ونی کی بل څه ونی کی فما تبعد 4 ایام او عیسی بن دینار ورته ویل کېږي غشل کالا په دې مسله کې جیل خورلې ده خدای نه د تسلیم کړي چې د قرآن باندې د مخلوق اطلاق وکړي احمد بن حنبل کی صفه ویله وګدا د علماء نه مولید لري دا هم تذکرونه کړه ها او علامه شعبی نه دی علامه شعبی ډیر عجیب سره تیر شوی دی علامه شعبی سیبو څنګه عجیب سره تیر شوی د څه مخکې دا دغه ور سره خواږي شیزونه ور سره وداسي به چې ګرځېدو چې چا څه تسبیح ذکر د الله تعالی به کوو د بدر چې خواږه ولې او څنګه وکړه دا ولې صدا الله پاک نه لري دې په دې چې وشو چې دا انګې به وسره او چې چا به څه د خدای نوم یاد کړم بس نر با هغه چې پر جرین موټرین مته د قړانګې به ول سر لرا خلاصو دا چل بیا خشو خراب شو نو فتوا به فورا نه ور کوي ها دا می مقصد دا چې دغه فتوی کې احتیاط کوي ها خشو والی رانګې به اخلاصو څه به پښې ویلي رانګې به راو په قوله کوي به سره به وو کو به ته دا به ویل دیز ما ویل یادې ته دا چې ایمان مضبوط شوی چې الله زما دی مستنن سبا ما ستا په پټی باندې جګړې نو زبد باندې مو ته بزما نه ولې چې دغه کی خپل اینم کې یو مستاهم کې یو ما دا چې سری وای کنه وای زبد باندې مو زما پټه او د پټه بچته د ول سترونو زمانانو مو متشریکی او چې دین خبره راشي جی हाँ सही दे दर्जी और तनु 15 मिनट ठीक है जलाल مولا صاحبہ نو نر باغ چې دغش علامه شابی ته یو ورځ دروازه وډ بيدله به وډ بيدله په دریم ځل وډ بيدله په دې دروازه کې आवाज هم شو د بادشاہ نوم چې بادشاہ راغله مقصد دا دی چې څونه ضروري نه روزي بادشاہ وزیر اعظم تشریف فرمایي مزری را منډه دروازې لري کو بات سره وای وزیر اعظم راغی دا چې دا لاس چې کو دې باندې نه څلور 15 ورځې وچه ډوډۍ راوېستله دا چې دې مېمانو ته کار راکړ چې څوک د څلور او د 15 ورځې وچه کلسه ډوډۍ پوری غیب بادشاہ او نه بادشاہ څه کوي پیټه کاوه تاسو مېلمانوي د ملاقاتم حق او چې نو په کې د بادشاہ واقعي څه چې څوک ډوډۍ په بادشاہ او نه بادشاہ څه کوي خبره نو مولوی صاحبہ علامہ شابی سے به چې کوم نه غیر کو دم ځان وی استفا آشنا خبره توکړه وی اما التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان فهذه الاربعه مخلوق حادث آشنا خبره ته څنګه وتوکړه اما التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن فهؤلاء الاربعه مخلوقه حادثه ماغي خداوی چې دا هؤلاء الاربعه چې دا کم د یاد کدا یې دی بس خبره زمونږ یو منه چې قرآن مخلوق او حادث دی او دو تزاوت یادوي دا سلور دا مخلوق
په دقه توریه باندې دی دغه شو مولي صاحب د دې وجه نه صاحب علیه رحمته یو مولي صاحب هغه د نغ بچی بادشاه سلامت له لارې هغه هم لکه د دې معتزله او ځان ته راړولي وکړه بادشاه دغه شو داراله بادشاه سلامت سوي چې داسې کار دی چې تا له اجلی په کار دا یو اهمه جنازه ده ول چل شوی دی قرآن شریف مړ شوی دی بادشاه سلامت په چت شو ولګي قرآن شریف څنګه مړ شوی دی قرآن شریف مات القرآن سبحان الله يموت القرآن دا دې څه ویلي هغه ورته ویلي چې قانون دا دی چې کل مخلوق يموت چې مخلوق یې خمري کړي ته قرآن ته مخلوق وې نو چې قرآن ته مخلوق وې دا به مري نه څه دی او بیا ورته دا دغه ویلي بیا ورته بادشاه غلی دی نو ورته بیا ویلي بادشاه سلامت چې دا قرآن شریف خو مخلوق دی چلو نن نه دی مړ که دا په دې راتلونکي شعبان کې مړ شي نو په دې رمضان کې به بیا دې ختمونه کې څه وایي بیا به په دې راتلونکي رمضان کې په دې ختمونه کې څه وایي بادشاه ویل اخرجوا ايها الناس هذا المجنون دا مجنون انا ویلو باسي د فرمادغه دغه دي خراب دي ها دا حاشيه ابن الامير توي په اتحاف المريد شرح د جوهر التوحید کې په 133 نمبر صفحه کې دا خبر راغله دا خبره دا چې دا بهر حال فکر دراله نو دا عبارت به سبه وي دا بهر نه تشریح مشریح په واوریدل ان شاء الله عبارت به سره بیا دا خدا اوایو دغه نه مثلا دوه سره آشنا کار دا کړل ها هغه د فرعون په دغه کې متخصص وکړ چې سود فرعون دغه فایل یو مولي شیبان چې ایمان راوړی دی هغه څه تاسو نه کړم په کې د دې سره مناسب د خیر وایي هغه مولي شي په دلایل نه پیږي د په دلایل به هغه بقا توت شانډي ویری ورکړای نه مانو نه تر نو ایمان راوړی معتبر ایمان دی مرګ د شهادت دی په دې دوه ویری چې تاسو داسې کار وکړئ دی مولي شي ویری دلته د چل ورکلو ځینې د امام څخه دې کله ګروان یو خیر مالې چې یو غټه جلسه جوړه کړي خو دې په دې جلسې کې اخیری تر واړه جلسه تقریرونه کېږي نو دې چې مولي شي په کسان لاړ استمرار شکن چې دا روان دي نو مخکې خبر راوړي چې موږ د دې زید روان والله ځي چې په دې جلسې له دې څنګه را نه نواتو فکر دراله نو دا د تقریر ته دا مولي شي ولاړو نو هغه مولي شي یاد کړه کوي ټول د خدای د رضا د پاره فاتېږي د ادب د پاره د پیرغو نورور تشریف فرما شو غدونه په خاص هغه مولي شي چې کوي پیرغو نورور دی ول ماته دراله یاده کوي ته او ته لګې دي جلسې ته د خبرې کې ته ویلې ولی خفاش کړي پیرغو نورور دی ول راته دا کدا ویلې فالكل المؤمنون إخوة كل المؤمنان وروني لهم إنما المؤمنون إخوة آيات كده راغلي نشي فرغون إيمان راولو نستاورور نش تم مؤمن وغم مؤمن دي وإما جال شتاكي دغنا بعد ده لقو زولي دي فرغون دلائل باني قال ده نكي دلائل باني قال ده نكي اللهم ربنا كنا وقنا عذاب النار